سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 50 خویونه او عادتونه د منافقانو ذکر کول. یو عادت د هغوی دا چې په خولې باندې خو وایي چې مونږ ایمان راوړی دی په الله او په رسول الله باندې، خو بیا چې دی عملي میدان ته راشي نو په عملي میدان کې هغه بیا اوړي او بیا تابعداري نه کوي، او بیا چې کله ته دی راوبلې چې راشه فیصله به د الله تعالی په کتاب او په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو، او دته پته لګي چې په دې کې زما په حق کې فیصله نه کیږي، نو دی بیا رستو کیږي او دی بیا فیصلې ته نه تیار. او که چېرته دا ورته پته ولګي چې زما پکې حق شته او ما ته پکې څه میلاویږي، نو بیا په منډه را رواني، بیا ویره په شریعت باندې به فیصله وکړو چې شریعت څه وایي نو هغه شانتې به وکړو. اوس دې آیت کریمه کې یو څو خویونه او عادتونه هغې نور ذکر کوي چې دی دا کارونه هغه ولې کوي. افی قلوبهم مرض، آیا په زړونو دې کې بیماری ده. مرض نه مراد هغه ظاهري بیماری نه ده چې زړه بیمار دی، والونه بند دي، زړه کار نه کوي، زړه کمزور دی، نه، د دې نه مراد روحاني بیماری ده چې زړه کې ایمان مضبوط نه دی. که په زړه کې ایمان مضبوط وي دی به د دې خبرې نه رستو کېده چې فیصله د الله تعالی په کتابو کې، ځکه کتاب خو راغلی د پاره د فیصلې، قرآن خو راغلی د پاره د فیصلې، فیصله خو به هم په دې کېږي، په بل څه باندې خو به نه کېږي. خو معلومیږي دا چې په د ده په دې زړه کې څه مرض او څه پټه خبره شته، د هغې د وجې نه دی د الله تعالی دې کتاب ته نه راځي. امر تابو یدی په شک کې د مرض نه مراد خو مرض د منافقت دی، دو پړیتوب دی پکې، ظاهر کې دا ښکاره کوي چې مؤمن مو حقیقت کې پکې ایمان نشته. امر تابو یا د دې شک دی، زړه کې شک د دې پروت دی چې یاره دا خبره حقه ده او که دا نه ده، هغه شک دی ختمی نه، اگر چې دلایل ښه واضح دي، خبرې ښې واضح دي، خو د هغه شک د وجې نه دی انکار کوي. ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله، یا دی یریږي ان یحیف الله علیهم، دا چې زیاتې به وکړي الله تعالی په دوی باندې، ورسوله او رسول د الله، د ده په زړه کې به د دې یری چې ما سره به الله او رسول الله زیاتې وکړي، د دې د وجې نه دی نه راځي او فیصله چې نو په الله او په رسول الله نه کوي، یعنې فیصله په کتاب د الله او په سنت د نبی علیه السلام باندې نه کوي. که ده کې دا زړه کې پرته وه چې زه په شریعت باندې فیصله وکړم نو ما سره به انصاف کیږي او ما ته به خپل حق چې شریعت څومره راکړی دی هغه همره به راته میلاویږي، د عقیدې په دې برابر کړې وه نو بیا به ده فیصله په دې باندې کوله، خو زړه کې دا خبره ده نو ځکه رستو کیږي. یو ځل هغه څه خبرې کېدې نو ما یو ملګري ته وویل مې اسلامي قانون او اسلامي نظام کې دا ده چې باچا یو ځل مقرر شي نه به مقرري، هغه تر مرګه پورې بادشاهي، د هغې د مقررتیا خپل اصول دي، خپلې طریقې یې وي، دا هم نه چې هر سړی بچی نو هغه وټچي، شریعت کې دا نشته، ځکه چې په دې نظام کې د ډم او د مولا چې نو اوټ برابر دی، او دارنګې د اجړا او د سم سړي او د هوښیار د هغه اوټ برابر دی، بلکې که کمعقل او بلکې که لیوني او شناختي کارډ یې و نو د هغه او د سم سړي اوټ برابر دی، کې فرق نشته. شریعت کې دا نه ده، شریعت کې به اهل الرأی پوه خلک هغوی به کیني، هغوی به مشوره کوي او په مشوره باندې او بیا سړی مقرري.
لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وفات شو، نو هغه د مرګ نه وروستو د شپږو کسانو کمیټې کېناسته او هغه شپږو کسانو مشوره وکړه او په مشورې سره عمر رضی الله تعالی عنہ چې نه خلیفه کړ او بس د هغه دپاره د مسلمانانو نه بیعت واغوسته چې دا زمونږ مشر دی او دا زمونږ خلیفه دی. نو طریقه به یې دغه نو ما چې دا خبره وکړه نو ما ته وایي یاره چېرته ظالم به راباندې مقرر شي نو بیا به راباندې هغه ټول عمري نو دا خو د اسلام او د شریعت طریقه ده. د اسلام او د شریعت په طریقه کې خپل سوچ او خپل ذهن چلول هغه صحیح نه دی. نه هغه وخت چې راباندې مقرریږي نو دیږي کم سم سړی راغی او چې کم یو راځي نو لوبې راباندې کوي چې که شریعت قوانین یو نه هغه هم تصدا نه کوي او که د دنیا غري نه هغه هم تصدا نه کوي، د ځان دپاره لګیا وي نو زړه کې یاره ده یحیف الله علیهم دا چې زیاتې به وکړي الله تعالی په دې باندې ورسوله او رسول د الله. کلک مؤمن کلک موحد او کلک مسلمان دی به په څه پیژني؟ دی به په دې پیژني چې د شریعت خبر وړاندې کړي بس دی په هغې باندې عمل کوي، دی د هغې نه رستو کېږي نه، زړه کې د دنیا هېڅ قسمه یره هم نه راځي. که دی پکې څه هچکچاهټ محسوسوي زړه یې سره رپېږي معلومیږي دا چې ایمان کې کمزورتیا ده، معلومیږي دا چې توحید کې چې نه کمزورتیا ده. که دا نه وي که نه او دا مضبوط وي دی او بیا نه رستو کېده، دی به بیا نه پشا کېده. آخر کې الله تعالی وایي بل اولئک هم الظالمون، بلکې دغه کسان هم الظالمون هم دي ظالمان. ظالم ځکه دی په ځان باندې ظلم وکړو، خو ظالم ځکه دی چې هغه آخرت یې ځان له تباه کړو دنیا یې چینو واغسته، غټه فایده یې پرېښودله او نقصاني څیز یې ځان له واغسته. د دنیا ژوند دی هم چې د ذلت دی، فباؤوا بغضب علی غضب، د الله په غصه باندې اخته دی، او د آخرت ژوند دی هم چې هغه ځان له تباه او برباد کړو. نو ځان سره ظلم وکړو وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. الله وایي مونږ پې زیاتې نه دی کړې او نه دی په مونږ باندې زیاتې کړې، ما ظلمونا دی په مونږ باندې زیاتې نه دی کړې او نه زمونږ په مرتبه کې څه کمې راوستې دي، خپل ځان سره زیاتې کوي، خپل ځان له چې هغه نقصان ورکوي.